بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري پرون منګه د علم المعانی تعریف داغي موضوع او داغي غرض ویلو او داغي د تدوین مبارک هم خبره کړي و چې دا چا تدوین کړي دا او څنګه تدوین کړي دا او چا په کوم کتاب لیکل لري او ویډیو او بیا منګه د دوو کتابونو د تلخیص المفتاح او د مختصر المعانی د مصنفین او احوال دا مو ذکر کړیو. دا خبره په نوم ماته اوس کړي وا چې دا کتاب مختصر المعانی د تلخیص المفتاح شرح ده او تلخیص المفتاح د مفتاح العلوم د قسم ثالث کتاب دی. په قسم ثالث کې مفتاح العلوم په قسم ثالث کې د علم البلاغت خبرې کړې علامه یوسف سکاکی رحمت الله علیه هغه دا خبرې کړې نه دی دا تلخیص مفتاح کړو. بیا په دې کتاب کې دا بشرا ولا کتابونه کم ځای چې سور دی او دا نور کتابونه په کم ځای باندې چې دا اندې کرخه پر راخودل شي وړه غونډه دغه تلخیص المفتاح دا نور چې دا مختصر معنی ده. اوس په دې دوه درې پیجونو کې نشته اقوات لګواړو تاسو بیا کار شي. اول دی مختصر معنی ده اول خو بسم الله او الحمدلله وای فنن سبق اول بسم الله والحمدلله ویل دي او بیا راغی نه بعد چر ما دا کتاب ولي کو د دې باعث تصنیف سو نو څنګه چې نور مصنفین د خپل کتاب شروع د بسم الله او د الحمدلله نه کوي د دې نو دې پر سه هم علامه تفتزانی رحمت الله علیه د خپل کتاب مختصر معنی د دې شروع هم د بسم الله او د الحمدلله نه وکړه. د صد وجنه نو د دې د وجنه چې لکه یو خو حدیث ته چې کل امر ذی بال لم یبدا فيه باسم الله فهو ابتر چې کوم کار د الله د نوم نه علاوه شروع شي ناغه لنډه بچي وي ناقص وي. ویم د قران مجید د اقتدا د وجنه چې قران مجید هم په بسم الله او الحمدلله سره شروع شوی دی جدا هم شروع کو. دریم د سلف صالحین د اقتدا د وجنه چې سلف صالحین خپل کتابونه هغه د بسم الله والحمدلله نه شروع کړي د دې وجنه د خپل کتاب دا بسم الله الحمدلله نه شروع کو. څلورم دا چې لکه مشرکین با خپل کتاب دا به د خپل بوتانو په نوم باندې شروع کوو نو مسلمانان هغه خپل کتابونه د الله په نوم باندې شروع کوي. بیا دا چې کوم حدیث چې راغلی دی د بسم الله مبارک کل امر ذی بال لم یبدا دا حدیث خو راغلی دی د الحمدلله مبارک د بسم الله نه ابتدا وکړو چې د بسم الله نه ابتدا وشول د الحمدلله نه ابتدا ونه شولا وایي به باندې بسم الله الرحمن الرحیم نحمدک دی وای نو دلته قدرت بسم الله نه ابتدا وکړه د الحمدلله نه ورکړه کوم حدیث کل امر ذی بال دا د بسم الله مبارک دی دا خو د الحمدلله مبارک هم دی. جواب دار چې ابتدا درې قسمونه دي ابتداء حقيقي ابتداء اضافي ابتداء عرفي. ابتداء حقيقي هغه ته ویل کېږي چې د مقصود او غیر مقصود د هر څه نه مخکوي چې د هر څه نه مخکوي هغه ته ابتداء حقيقي وایي. ابتداء اضافي دي ته وایي چې د بعض په نسبت سره مخکوي او د بعض په نسبت سره وروسته وي. او ابتداء عرفي دي ته وایي چې د مقصود نه مخکوي په عرف کې ور د خلق ابتدا وایي په عرف کې ورته خلک ابتدا وي د مقصود نه مخکې نو دي ته ابتداء عرفي وي. ابتداء اضافي چې د بعض په نسبت سره مخکې وي او د بعض په نسبت سره وروسته وي. او نمبر 3 ابتداء حقيقي چې هغه د مقصود او غیر مقصود د هر څه نه مخکې وي. نو په بسم الله الرحمن الرحیم سره ابتداء حقيقي شوی دا بنحمدک سره ابتداء اضافي شوی دا چې دا خو د مقصود نه مخکې راګرځي د بسم الله نه وروسته د خو د نور کتاب نه مخکې دی کنه. او ابتداء عرفي په بسم الله والحمدلله معنی دا ابتداء عرفي ده. په دې باندې پوه شوي आवाज مال راکوي. دویمه خبره ده چې عام مصنفین او دوی چې د قران تابعداري کوم نو په قران کې الحمدلله لیکل لري بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین نه لګي دی پر سے لیکلي دی بسم الله الرحمن الرحیم نحمدک یا من شرح صدورنا نحمدک په کې لیکل لري. نیو خدا خبره چې د جمله اسمیه ول راوړل چې جمله فعلیه راوړي نه او جمله فعلیه راوړله
نو جمله ماضی ول نه راوړي فعل ماضی ول نه راوړي چې فعل مضارع راوړي. درېمه خبره ودا کو چې دلته کې دا د متکلم د واحد متکلم څخه ول نه استعمال کړي چې د جمع متکلم څخه استعمال کړي دا. اوله خبره دا ده نحمدک د جمله اسمیه ذکر نه استعمال کړي چې جمله اسمیه دا په دوام باندې دلالت کوي. جمله اسمیه دا صرف او صرف په استمرار باندې دلالت کوي. صرف په استمرار باندې دلالت کوي. صرف په استمرار باندې دلالت کوي. او فعل ماضی دا په حدوث باندې دلالت کوي. نو مضارع راوړي دا چې مضارع دا په استمرار باندې هم دلالت کوي په تجدد باندې هم دلالت کوي. تاسو به دا کې ویل دی په بل کتاب کې دروس البلاغه کې او په دې کې وو وایي چې جمله اسمیه صرف په دوام باندې دلالت کوي. جمله اسمیه صرف په دوام باندې دلالت کوي. جمله ماضیه ماضی چې دا صرف په دې باندې دلالت کوي چې دا کار په تیر شوی زمانه کې شوی دی. او جمله فعلیه چې دا نو دا په تجدد د مضمون باندې دلالت کوي یعنی په دوام او په استمرار باندې دلالت کوي. الګي دا سو يتوسم واغه دا چې ویلو کنه يتوسم چې بار بار کی نو دلګي دې پر جمله فعل مضارع کې په فعل مضارع کې چونکه دوام او استمرار ده او دا الله تعالی حمد او ثنا په دې کې دوام او استمرار پکار ده د دې وجنه د چې دا صيغه د فعل مضارع استعمال کړل. پوه شو به باندې بیا دغه زګ ذکر کړی دی د متکلم واحد متکلم په ځای باندې جمع متکلم څنګه یا خود دې وجه ذکر کړی دا چې دا مقام د خضوع او د خشوع دی د عاجزۍ دی. نو دې رس نه وایي چې زستا تعریف بیانوم په الله موږ ټول ستا تعریف بیانو په دې کې عاجزي ډېره زیاته ده. بل لا چې د خپل ملګري خپل طالب علمان ویونکي او لوستونکي دایم د ځان سره شامل کړي دي چې منګه د الله تعالی حمد و ثنا بیانو. بل نحمدک اول نحمد د متکلم څخه دا نحمدو کې د متکلم ضمیر دی نحنو او کا دا د مخاطب څخه دا د مخاطب د پاره استعماليږي کا کوما کوم کې کوما كنا. نو تاسو په دې دروس البلاغه کې ویل دی او دلته کې بوه ان شاء الله چې د یو ضمیر نه بل ضمیر تتلل دا خو اصلي کې دلګي دی یو ولني ضمیر نه بل ضمیر ته ولي تللی لکه نحمدو وی نو د کته پکې څه ضرورت و نحمدو د متکلم څخه وا نو کا ضمیر مخاطب ته ولې تلره التفات ولې کړه د ضمیر د متکلم نه د ضمیر د مخاطب ته. داغي وجه دا ده چې د الله تعالی حمد و ثنا بیانې او د الله تعالی حمد و ثنا بیانې په داسې حال کې چې دا گویا کې الله تعالی زما مخې ته ده الله تعالی زما مخې ته ده چې موږ ټول تعریف بیانو اے الله ستا. او باغ حدیث شریف کې څنګه راغلي دي چې ان تعبد الله كانك تراه چې ته الله تعالی عبادت څه کوله کته چې الله تعالی اني نو دا هغه حدیث د مستاق په تور باندې دی چې الله موږ ستاسو تعریف بیانو په داسې حال کې چې ته زموږ مخې ته او تم ته متوجه موږ ته متوجه نحمدک هغه پوښوي نحمدک موږ تعریف بیانو ستا موږ ټول تعریف بیانو ستا یا من شرح صدورنا لتلخیص البیان فی ایضاح المعانی یا من اے هغه ذات منګه تعریف بیانو ستا اے هغه ذات شرح صدورنا چې تا کول او کړي دي زمونږ سینې صدور د صدر جمع ده سینې ته وای زړه ته وای چې تا کول او کړي دي زمونږ سینې سینا دلته صدر سیده ته غمانه زړه ده زړه روح لتلخیص البیان دا بیان میں لگے کہ وضاحت تا اظہار ما فی ضمیر کول بیان تعریف به ان شاء الله تاسو علم البیان کې بتا سو ہے تلخیص لگے گی دا کلام په داسې طریقې باندې راوړل چې د حشو او د تطویل نه پاک وي. تلخیص لگے گی کلام په داسې طریقه باندې راوړل چې د حشو او د تطویل نه پاک وي. فی ایضاح المعانی فوضاحت د معانیو کې یا الله منګ ستا تعریف بیانو ستا حمد و ثنا بیانو اے هغه ذات چې تا موږ ته دا خبره خودلې ده چې منګ چې کله اراده کو د معنی د واضح کولو نو دا بیان بخپل منګ خپل وضاحت او خپل اظهار ما په ضمیر په خپل طریقې سره څنګه بیانو
منګ استا دا کړدي دا براعت الاستهلال وای براعت الاستهلال تاسو په دې درې مې څنګه پروس کول ولو که تاسو یې دي کیا دی ونی جوړس بوای دا خیر سره متصمانو په لګړ کتاب دی وای با اغبل مولوی صبر توي نذیر مولوی صبر نو آی کې وتا سو براعت الاستهلال ته د کلام په شروع کې دا څه خبره راوړل ته ورستو مقصود طرف ته اشاره کوي نو ګورل کې دا کتاب تلخیص المفتاح دی کنه تلخیص المفتاح دی کنه نو تلخیص ټکه پکې راغی قرار راغی او بدی کې علم البيان او علم المعانی علم البديع بیانې کې کنه نو دا بیان ټکه په کوم راغی او معانی په کوم راغله پوه شو مې معنی نحمدک من تعریف بیان استا یا من شرح صدورنا اے هغه ذات چې کول او کړی دي زمونږ سینې لتلخیص البیان د بیان د خالص کولو د پاره د پاکولو صفا کولو د پاره فی ایضاح المعانی د معانی په وضاحت کې یعنی موږ چې کله پر خپل بیان په ذریعہ سره د معنی وضاحت کو نو تا موږ لا تا موږ د طریقه خولې دا چې د خپل بیان بس څنګه موږ پاکو بد عشو د تطویل نه لکه پوه شوي ونور قلوبنا او اے هغه ذات چې هغه منور کړی دي روخانه کړی دي زړونه زمونږه ونور قلوبنا او منور کړی دي اے هغه ذات چې منور کړی دي زمونږ زړونه بلوامع التبيان لوامع جمد لامع عند پړق او روشنايي ته ویلېږي بلوامع التبيان تبيان وضاحت ته ویلېږي هغه بیان چې سره د دلیل نوي هغه بیان چې سره د دلیل نوي بلوامع التبيان پر روشنايي د وضاحت سره من مطالع المثاني مطالع د مطلع جمع ده دستور د راختلو زیګوتا مطلع وای مراد د دې د لګي قران مجید ده د مطلع نه مراد لګي قران مجید ده الفاظ د قران مجید المثاني مثاني جمع د مثنى ده مثنى مثنى مراد د دینه دلته قرآن مجید دی قرآن مجید ته مثنا زکوي مثانی ورته زکوي چې دا قرآن مجید دا سورتونه د دې د قصې د دې د احکامات بار بار بیانېږي بار بار په قرآن مجید کې دا خبرې اوړي راوړي د مضمونونه یا د دې وجه نه ورته وایي چې د دې قرآن مجید نزول الله تعالی دوه پیری کړی دی یو پیرا دا بیت المعمور نه دا لوح محفوظ نه بیت المعمور ته او بیا د بیت المعمور نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د 23 سال په زمانه کې دلګي د الفاظو د قران مجید تشبیه وکړه د الفاظو د قران مجید تشبیه ور کړی دا د انور د راقتلو د زې سره زکه لکه څنګه چې د انور راوکېږي او هغه هر څه واضح شي دغه شان د قران مجید د الفاظو په ذریعہ سره معانی واضح کیږي نو ونور قلوبنا او اے هغه ذات چې منور کړي دي خیسته کړي دي روخانه کړي دي زړونه زمونږه بلوامع التبيان بعد تبيان د وضاحت په هغه روشنایانو سره من مطالع المثاني د قران مجید د الفاظو په ذریعہ سره د قران مجید د الفاظو په ذریعہ سره نور مطالعه خدغه د نور دراغتو دي دوی او مراد دې لګي الفاظ دي پوه شئ او مزانی بار ول وستونګي دوی خدای لګي د مراد قران مجید دی نور بدی کې ډېر څه خبرې دي بدی کې استعارات او داري خدا به موږ نه کو چې بیا تاسو ګران نشي دا پوه شئ نو یا من نحمدک یا من شرح صدورنا موږ تعریف بیانو اے الله اے هغه ذات نو اے کم ذاته اے هغه ذات چې زمونږ زلې روخانه کړی دی زمونږ زلې کولاو کړی دی د بیان د واضح کولو لپاره او اے هغه ذات چې هغه منور کړی دی روخانه کړی دی زله زمونږه هلکه پوه شوې دي باندې ها نو دا چې کله بنده ساحجت را پیخي نو دی الله پاک نه چې سوال کوي نو په هر ټیم کې به دا دغه نه کوي بلکې کم خبر ته د ضرورت دی الله پاک هغه صفات په بیانې لکه مطلب د یو انسان باندې سخت راغل دا په من تکلیف راغله دی او د الله پاک ته د الله پاک سوال کوي او د الله پاک صفاتینو مناقلی یا قهار یا جبار نو داغو هم د الله پاک صفاتینو دی او په دغه ټیم کې بدل الله پاک دغه صفاتینو نخلي دغه په دغه ټیم کې رحمان او رحیم وي چې الله پاک د پر خبره باندې رحم وکي او د حاجت الله پاک پوره کی نو دغه شانتي دی مصنف رحمت الله علیه په خپل دعا کې الله پاک ته مخاطب کړی دی نه هم په دغه سره چې بلیږي خپل خبرې د کړي دي دا وضاحت د معنی او دغه پکې د کړي دي چې بیان او دا ټکی پکې ذکر کړي ونصلي علی نبیک او منګه درود بیانو نصلي
دا دغه د صلات نه صلات په لغت کې په معنی دعا سر راځي د صلات چې الله تعالی ته نسبت وشي نو رحمت کامله مراد وي رحمت کامله مراد وي بندګانو ته نسبت وشي نو دغه ته مراد وي درود ویل ته مراد وي فرشتو ته نسبت وشي نو هغه استغفار کول چې د بخنه غواړي د بندګانو لپاره او کله مرغو ته نسبت وشي نو بیا ته تسبیح ویل مراد وي ونصلي او منګه درود وایو علی نبی کا ستاب نبی باندې نبی نبؤن ندمؤن ماخوذ ده یا د نبؤن ماخوذ ده نبؤن معنا اوچت اعلی نبؤن معنا خبر ورکول نبی ته نبی څنګه وای چې د پټولو کې اعلی ده او ټول هر صحیح هر خبره کوم څورته الله پاک کړی دا داغه خبر ورکړي چې دا څوک ته محمد صلی الله علیه و آله وسلم محمد څنګه اسم مفعول له او دا بدل یاد په بیان دی نبینا او معنا دا ستایل شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمخ کې د 21 کسانو نوم چې دی نه دا محمد دا راغلی دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخکې زمانې نه دا نوم محمد چانه کې خو دو او چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلو نو دا غي نه مخکې دا دغه چې محمد د یو څو کسانو الله پاک د خلکو بزرګون کوي ولا نو دا نوم کې خو د دا نوم ډیر زیات ناشنا نه خلکو ته ګران نه پی او احمد نوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی دا په مخ کې د اچا نه دی دا لولې نوم دی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د احمد ورکړل شوی او محمد د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د پیدایش نه مخ کې د 21 کسانو چې نن دا وو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکاح عبد المطلب صاحب هغه پیغمبر علیه الصلاه والسلام له دانوم کې خودل دی محمد المؤید چې دا تایید کړل شوی دی مضبوط کړل شوی دی مضبوط کړل شوی دی محمد صلی الله علیه وسلم پس باندې دلائل اعجازه داغه د عاجز کولو دلائل یعنی مطلب دا دی چې د دې قران مجید تایید دا په دې پټو رازونو سره شوی دی باسرار البلاغت پاغه رموز د بلاغت سره اسرار پټو خبرو ته ویلېږي اسرار پټو خبرو ته وي بلاغت مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته پرس کل تسویل جوابو انشاءاللہ مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته چې کلام د مقتضى الحال مطابق راوړل سره د فصاحت داغینا نو موږ درود وایو په نبی اسلام باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم دی دلائل اعجازه چې دلائل د اعجاز د هغه یعنی مطلب هغه د اعجاز نه مراد لګي سورتونه د قران دي چې دا تایید کړل شوی دی په سورتونو د قران سره باسرار البلاغت په رموز د بلاغت سره یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کوم قران مجید نازل شوی دی کوم سورتونه په دغه نازل شوی دي نو هغه دلائل د اعجاز دي یعنی مطلب د خلقو د عاجز کولو دلیلونه دي د خلقو د عاجز کولو سری دلیلونه دي خلق ولی عاجز کوي زګه د قران مجید هغه اسلوب د قران مجید هغه طریقه د سیدا چې د انسو جن او د ټول خلق چې داته دغه دي لاچار دي الله پاک فرمایي قل اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلقو ته وایا لئن جتمعت الجن والانس کچره دا ټول انسانان او پیریانان ناجم شي پس خبره باندې على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اگر بعض د بعض نه مددگار شي چې الله پاک ته پته ولګي چې دوی خو دې نشي کولای د دوی نور عاجز کول لپاره الله پاک ورته وي ام يقولون افتراه ودا کافرانو سوچ دي پیغمبر دا قران مجید ځان جوړ کړی دی قل تور دوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاتوا بعشر صور مثله مفتريات لسورتنا نو د ځان جوړ کړی شي ایواز تاسو نو ودعوا من استطعتم من دون الله الله پاک نه ما سیوا چې تاسو کوم را بلې کنه کوم د ځان سره راولې ولکه و باندې چې پته ولګي چې را د الله سم نشي کولای نو الله پاک ورته وی فاتوا بسوره مثله یو سورت راوړی یو لوی سورت راوړی یو لوی سورت راوړی عمران وړو نو بیا ورته الله پاک چې یو معمولی د ورکوټه سورت راوړی کو نه شي راوړی نو دا قران مجید دا دلایل د اعجاز دي ځکه چې د دې سره د دینه چې دا عربیان دا فصیح او بلیغ سبع معلقات تاسو بلی کال کې راکنه اې کې تاسو ان شاء الله چې د سبع المعلقات ولې وي دا وا د معلقې وي
چې په هغه زمانه کې چا د دې مقابله نشو کولای او دا په خانه کعبه باندې ځوړند نکللی شوی خانه کعبې په دروازه باندې لګولی شوی چې کله به قرآن مجید نازلېدو به او دا خلکو به خپل د صحابي په قرآن مجید ولیکو هلته به یې ویوړو وبه یې لګو نو هغه کس ته به خپله معلقه چې دا به کمزوري ښکاره شول وبه یې غورځوله یو پکې پاتې وه نو من انشاءالله تاسو ته به هغه کتاب کې بیا دا خبره کوي بس ته یاد بشي راته ونصلي او موږ درود بیانو علی نبیک صاحب نبی باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم دی المؤید چې دا تایید کړل شوی دی دلائل اعجازه دا په دلایل د اعجاز سره یعنی په صورت د قران مجیدونو سره باسرار البلاغه په رموز بلاغت سره لکه یاد بشي راته ها څه خبره تر باندې پويږي کوم ځای مسلمانانو